الاسناد من الدین لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. سند رسول پیغمبر ته دین دی. دا څه دی؟ دی وجنه حدثنا په دې ټول کتاب اورید او ډېر خوند دی وکړو. دا چې د چا سند و دا به اورېده دا بادشاهان دي. ته چې ورته بادشاهان وایې بادشاهان نه دي. که دي ته دلیل پیش کړه. دا د جنت لار ده. دا د جنت لار ده. نو امام بخاری رحمه الله او د نبی علیہ السلام په منځ کې واسطې شپږ او اته رشته دی. دا پنځه واسطې راغللې اخري 22 د هغې ثلاثیات دي. هغه د او د نبی علیہ السلام منځ کې واسطې کمی دي. سند واوروم تاسو ته الاسناد من الدین. ما دوره حدیث په جامع شریفیه کې کړ ده د نن نه تقریبا 60 سال مخکې سله پاسه. زمونږ په استادانو کې د بخاري مولانا ادریس کاندیلوي و. بخاري ټوله ما هغه نه ویل ده او بیا یې ماله انعام را کړ دی. دا الله سې داسې کړ دی. ما ته وی الله تعالی توفیق راکړي. ما بخاري چې ولولو بنین او بنات دواړو ځایونو کې او ختمونه وشو نو دا اوس بله ورځ به زمونږ په 5 تاریخ باندې ختم وي د بخاري د بنین هما د بنات هما. نو دا ټول 76 ځله وشو. 76 ځله دا بخاري ختم ما وکړو. ښه شوه که بده؟ اوس ما ته څوک وایي دا پاکستان تاله راکوو. ما له یې نه راکوي که راکوي که نبي علیه السلام راشي هغه ته به هم وایي 14 پاس کا. 14 پاس هیڅ مونی چنګداړیه نه ورکوي. نه ورکوي که ورکوي یا خدایا دو سره هغه وکړي چې څنګه دو وکړه. څنګه دو وکړه. مولانا ادریس کاندیلوي د نن نسل کاله مخکې په دارالعلوم دیوبند کې شیخ الحدیث شیخ التفسیر و. شیخ الحدیث وینا به یې کوله. اچھا صاحب بدعت د شرک سوړه ده. دا اول هلته مونږ زده کړي. بدعت د شرک سوړه ده. نو د شرک سوړه ګندی که نه؟ دا د شرک سوړه ده. بدعت چې شروع شو اصلا شرک شروع. دا ټول قبر پرستي د دې تذکره یې وکړه چې دا د ټول د بدعاتو نه ښکاره شوي دي. او بیا د مولانا ادریس صاحب استاد د استادانو استاد مولانا رسول خان صاحب دی. شیخ اعزاز علی صاحب شیخ الادب د دارالعلوم دیوبند. دا د مولانا ادریس صاحب زمونږ د پنجپیر د شیخ زمونږ د والد صاحب د مولانا پینډای شیخ القرآن صاحب د دې ټولو استاد و. بیا د هغه استاد چې دی مولانا رسول خان صاحب و. ما ته یو ځل ووایي زما څخر زما استاد دومره غټ عالم و که چېرې دا فنون چا ختم کړی وی دریاب ته یې غورځولی وی هغه به بیا لیکلي و خاص فرق به پکې نه و. خاص فرق به پکې نه و. هغه څوک و د هغه استاد اصغر هغه زما اور نیکه و. هغه زما نو زمونږ خاندان ټول د علم دی. زما بچی زما انګین دی. زما نوسی نوسي دا ټول تدریس کوي. په درس کې د قرآن پاک 400-500 ځای په ځای ناست. خوند یې وکړه که نه؟ کړي بادشاهي جنګ یې کومه بادشاهي ښه ده؟ چلېږي یې سړیه په اوټ چې بادشاه شي هغه بادشاه نه چې په قرآن بادشاه شي هغه بادشاه ما څه خبره کوله. نو ما دغه بخاري دواړه جلده مولانا ادریس صاحب نه ویل دي او ما د ترمذي د مسلم دواړه جلده مولانا رسول خان صاحب نه ویل دي. د نن نه 153 سال مخکې دنیا ته راغلی و. هغه موقع راغله موږ ته چې موږ هم ته حدیث ووایو او دا ټول عمر یې په دارالعلوم دیوبند کې تېر کړی و. د مولانا ادریس صاحب استاد شانور شاه کشمیری دی. دا شانور شاه کشمیری استاد شیخ الهند دی. د مولانا رسول خان صاحب استاد ډایرکټ چې دی شیخ الهند دی. او د شیخ الهند په استادانو کې قاسم نانوتوی هم دی. رشید احمد گنگوهی هم دی. او دارنګې قاری عبدالرحمن پانیپتی هم دی. او دارنګې دا نور اکابرین دا دغه استادان دي. او دا هغو په استادانو کې رشید احمد گنگوهی دی لوی عالم. دا هغه په استادانو کې شاه عبدالغني دی
او وسره چې دی نو احمد علي سهارنپوري دی د حاشیه چې ده بیا د هغو په استادانو کې شاه اسحاق دی د شاه اسحاق په استادانو کې ابو امه د مور پلار شاه عبدالعزیز دی شاه عبدالعزیز دی تا ته بادشاهان خیمه بني ټینګداري ته بادشاه مه وایه سړي له حیا راځي بادشاهان د بادشاهانو کار کوي شاه عبدالعزیز داغه استاد داغه والد محترم شاه ولی الله دی داغه استاد ابو طاهر مدنی ابراهیم کردی شیخ مزاحی شیخ شهاب احمد سبوکی نجم الغیثی زین زکریا عز عبدالرحیم عمر مراغی تفسیر مراغی فخر البخاری تبرز البغدادی ابو الفتح کروخی شیخ قاضی زاہد شیخ قاضی داغه په استادانو کې شیخ عبدالجبار د شیخ عبدالجبار په استادانو کې شیخ ابو العباس ته د شیخ ابو العباس هغه عالم دی چې امام ترمذی ته په خپلو سترګو کتل دي په خپلو سترګو کتل دي ته بادشاهان وایي بل چا ته بادشاه مه وایه نظر کته که داسې بادشاه بادشاهي بادشاه دا بادشاهان دي څو پورې چې دا علما په دې ځمکه باندې د اسمان به نار تاویږي دا مفتی اعظم لیکي او کله چې علم علما دینی مدرسې خانقاهونه د دین مرکزونه د دین ختم شو دا اسمان به خپل ځای پرېږدي دا به کته ولګي دا جهان به ټول روان شي ته پوه شوې که څه که پوه نه شوې ایک دونه دونه دو دونې غلطې خبرې مه اورا بل چا سمځه د پاکستان کې الله داسې علما پیدا کړي ته هغې ته وګور حیران به پاتې شي دا ابوالعباس استاد امام ترمذي دی د امام ترمذي استاد ابو داود هما دی امام بخاري هما دی او د امام بخاري په استادانو کې تا ته ووایم خوندله درکي ماشاءالله ابن شهاب زهري هم دی د امام مالک هم استاد دی او نافع هم دی نافع غلام دی مولا ابن عمر یعنی نافع غلام دی هغه غلام له الله دومره قیمت ورکړ دی چې ائمه اربعه د هغې بالواسطه بلا واسطه شاګردان دې خوندې وکړه که نه نن غلام نه ښکاري ولې نه ښکاري دا ټول د پردي غلامان شو په دې کې شک شته حق پرست علما د چا غلامان نه دي کیا هم غلام ہے اوس پې راغلی ما خپل بچي ته ووی چې غلامانو باندې تحقیقات وکړه او راجمه کړه په دې کتاب ولیکه چې الله د غلامانو نه به کار واخلي الله به د غلامانو نه نافع غلام دی د امام اعظم استاد دی نافع استاد ابن عمر دی ابن عمر استاد نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی ما سند نبی علیہ السلام ته ورسو دا هغه سند دی چې په دې کې 24 25 26 واسطې دي موږ په 15مې صدۍ کې روان یو تاسو ته بل سند وښیم هغه د مولانا ادریس صاحب دی کاندیلوي هغه دا چې موږ بخاري د کاندیلوي نه ویل دا او هغه خپل د پلار نه ویل دا هغه هم شیخ الحدیث و مولانا اسماعیل کاندیلوي او د هغه په استادانو کې شیخ وتري دی څوک دی شاه عبدالغني دی بیا شیخ وتري دی او د شیخ وتري په استادانو کې محمد ابن عابد الانصاری الیمنی دی دا 15 کاله وشو یمن کې علما زما درس اوري تقریبا 200 کسان بخاري هم ویل 15 کالو کې ترمذی هم ویل شمائل وی مسلم وی ابو داود وی تبات شهید ته وای تبات شهید ته صاحب شي په پیسې هم نه اخلم پرون التا بخاري درس وشو اورید بیا په دې غړ راغلو دا د جمعې پروګرامي ما څه خبره وکړه تاسو ته نو محمد ابن عابد الانصاری الیمنی داغه په استادانو کې شیخ صالح عمری دی داغه په استادانو کې عالم دی هغه ته شیخ معمر محمد ابن ثنا عمری وایي داغه په استادانو کې ابوالوفا یمنی دی داغه په استادانو کې قطب الدین نهروانی دی د مفتی د مکې په 100 کاله مخکې بیا داغه په استادانو کې یو عالم دی هغه ته وایي شیخ معمر بابا یوسف هروي هراتی مشهور به 600 ساله 300 کاله د عمر 300 کاله د سلمان فارسی 300 کاله عمر د کوم ملک نه راغی ابو جهل په گاوند کې یعنی دیوال شریک ته نه راځي ما ته ووی چې دا پیرزونه د الله ده دا پیرزونه دا د الله ده ما څه خبره کوله دا بابا یوسف هروي هراتی مشهور به 600 ساله
بلخ بخارا سمرقند الله اوس لاړ شالته تماشا وکړه دا غلطو بادشاهانو ارسه خراب کړ غلطو بادشاهانو غلط بوته وای غلط به وای بیا دغه په استادانو کې شیخ محمد ابن فلان داسې نوم راځي دغه بیا دغه په استادانو کې یو عالم دی هغه ته وایي شیخ طاووسي شیخ د لوی محدثین تیر شوي دي د شیخ طاووسي په استادانو کې ابو عبدالله محمد ابن یوسف فربری دا فربری نسخه ده د امام بخاری په 90,000 شاګردانو کې یو فربری دی پاکستان هندوستان بنگلادیش افغانستان په دې کې چې کوم علما دي دا نسخه فربری لولي څه کوي فربری دا ابو عبدالله محمد ابن یوسف فربری استاد ابو عبدالله محمد ابن اسماعیل بخاری دی داغه په استادانو کې څوک دی مکی ابن ابراهیم داغه استادانو کې عزیز ابن عبید داغه په استاد